بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. زه دې ټایم کې چې دی نو ذایقه ریسټورنټ طرف ته روان یو او ماشاءالله ما سره قابل قدر قابل احترام علما حضرات دي. دا ویلوګ نن د دې دپاره دی چې په زندګۍ کې کله کله انجوی کول دا هم چې دی نو یو د ریفریشمنټ دپاره د بهترین او مناسب وخت انتخاب کول دا یو زبردست چیز دی. دې ټایم کې ما سره مولانا نورالامین صاحب په ډرایوینګ سیټ باندې ناست دی او دا چې دی نو انشاءالله مونږ روان یو هلته کې به انټرویو هم کوو. مولانا نور رحمان صاحب تشریف فرما دی شاته ما سره ناست دی او زمونږ مولانا مفتی سمیع الحق صاحب هم تشریف فرما دی او هر دل عزیز شخصیت جناب قاری اسد الرحمن صاحب هغه هم تشریف فرما دی. تاسو یې کتلی شئ انشاءالله روا دوایو او ډېر زر به انشاءالله مونږ ورسېږو او تاسو سره به مخاطب کېږو. د مولانا صاحب انټرویو مولانا نور رحمان صاحب مولانا نورالامین صاحب قاری اسد صاحب مفتی صاحب قاری نثار صاحب د دې ټولو انټرویو به تاسو انشاءالله کتلی شئ. په دې امید سره انشاءالله تاسو مونږ سره اوسئ. ذایقه ریسټورنټ د حیات آباد سره نږدې ایچ بی کې ریسټورنټ سره بیخي خوا کې هغې طرف ته رخت سفر دی. ملګرو تاسو کتلی شئ د پېښور خوندونه دا د پېښور مزې دي. دا وګورئ د پېښور سیل هم ورسره وکړئ. مشتخره کې روان یو او ښه مزېدار موسم دی یو زبردست ماحول دی او کم بیرون ملک ملګري داسې دي چې هغه نورو ځایونو کې د پېښور ننداره کول غواړي ننداره وکړئ د پېښور. دا د پېښور خوندونه دي. زمونږ چې دی نو ماشاءالله مولانا صاحب ټمپریچر های شوی دی او دا سیسټم چې دی نو دا روان دی او بس ماشاءالله تاسو انجوی کوئ ورسره. دا ویلوګ ما چې دی نو صرف د مسافرو وروڼو دپاره چې هغوی خوندونه والي د پېښور نه او هغوی ته څه یادونه راتازه شي. دا کوهاټ روډ دی. کوهاټ روډ طرف ته مونږ بره وختو او دلته کې چې دی نو قاسم څه نوم یې و؟ قاسم څه؟ Which Qasim? سپاوله هغه ابراهیم قاسمي قاسمي ابراهیم قاسمي صاحب چې دی نو دلته ډېر کار کړی. دې لوکي کې چې دی نو د صحابه کرامو په نومونو باندې ښایسته ښایسته دروازې لګولې دي په دې علاقې کې. دا یو ډېر مناسب ښایسته طریقې سره چې دی نو تاسو انجوی کوئ. دې ته ویلی کېږي د پېښور خوندونه د پېښور مزې والی. مسافروں کے راستے بدلتے رہے مقدر میں چلنا تو چلتے رہے میرے راستوں میں اجالا رہا دیے اس کی آنکھوں میں جلتے رہے. دا چې دی نو مزیدار د پېښور خوندونه والی
پېښور خوندونه مولانا صاحب د پاکستانی होने का सबूत په طور باندې पेशावर के मज़ेदार मौसम मलगरो बंदे टाइम की मूंगे निज़दो शवीयू और मज़ेदार मौसम दे नवर डूबेदो के दे और यो खस्ता माहौल के चले नुमंगा द पेशावर साइकी रेस्टोरेंट था enjoy روان یو او ما سره علما حضرات هم دي یو ښایسته یو زبردست پروګرام دی تاسو هم ورسره انجوی کوئ د پېښور دا زبردست موسم او دا مزیداره علاقه دا ګورئ 14 اگست یاره هغه لګیا دي اوچتې اوچتې ښایسته جنډې هغه خلکو لګولي دي چا د پاټیانو جنډې لګولي چا د پاکستان قومي پرچم جنډې لګولي څوک یې څنګه مناوئ څوک یې څنګه مناوئ زمونږ هغه چې دی نو انتهای مقصد اگر ورسېده دا دی وګورئ ذایقه ریسټورنټ ذایقه چېرته هم یو دغه کوئ یو پروګرام کوئ دې هوټل ته چېرته یو ځل ځان راورسوئ تاسو ته به همیشه خوشحالي مېلاویږي او دا نثار بای دی او دا چې دی نو مونږ دپاره چې دی نو سټینډ بای ولاړ دي ماشاءالله د د پارکینګ دپاره یو نظام جوړ کړی دی یو ښایسته مزیدار دا ویلاګ به لږ ستړېږي لږ لویږي به او تاسو به چې دی نو وګورئ ځای په ځای دی چې دی نو دا ټیبلې او دا سیسټم تیار کړی دی او ډېر مزیدار یو دغه دی معمولی اونده کې تکرار او زمونږه چې دی نو نثار بای هغه دې ټایم کې تاسو سره مخاطب کېږي نور ملګري هم دي دی چې دی نو زمونږ د دې پروګرام اونر چې کوم هغه هم دلته کې تشریف فرما دی تاسو به چې دی نو ورسره دا وینئ ګورئ به او انشاءالله تاسو به انجوی کوئ نثار بای ته ذایقې ته راغلی سینټر مولانا صاحب دی او دوی موږ چې دی نو ای ټي ایم دی ځای مونځ کوو پیله ځای مونځه نه بعد به انشاءالله د تاسو ته الحمدلله جامع مویر کا بس انشاءالله د اجامې نه بعد لژوند کې هغه لګیا دی کنورسیشن هغې نه بعد به بیا خیره سره خبرې بعض دوی ملګرو تبصرې جوړې دي چې تاسو سره به یو ملګری مخاطب کېږي
ټولو ناوال مولانا نورالامین صاحب تاسو سره مخاطب دی جی مولانا صاحب بسم الله. څنګه پروګرام ته راغلی او څنګه انجوای کوي حاضرینو کتونکو اوریدونکو په کلي په بار مسافر څومره چې ټولو ته زموږ طرف نه مینې ډک ډک سلامونه قبول کړي پس د هغې نه بس موږ دلته راغلي یو ملګري اخلاص کړی دی طارق صاحب جناب طارق صاحب هغې ډېرو ورځو نه غریب لګیا و چې یاره ما ورته زه پروګرام کوم غواړم خو بس تاسو ته پته ده چې موږ ډېر مصروف یو بیزي یو موږ ډېر ټایم نه وي نو ډېر غریب اخري کې خفه کېدو نو بس موږ چې دی نو هغه د خپل مصروفیاتو نه مو ټایم راوایست خو دلته رالو شوي دلته راتلن دلته په یوه ځای باندې ګیدرینګ کون دا یعنی یو ډېر ښه اثار غورځوي په ژوند باندې سپیشلی په ټول ژوند باندې او سپیشلی په دې ماحول باندې یعنی ډېر یو ښه اثار غورځوي نو بس دې وجې نه کله کله راشو داسې او بس ملګري اخلاص وکړي داسې راشو موږ چکار هم راوویو او بس الله تعالی دې هغې ته دې ډېرې بدلې ویر کړي چې هغې ته موږ اخلاص کړی دی او انشاءالله دو پروګرام یا پاتې ده انشاءالله مخکې به سو موږ د پروګرام کې بس داسې نور څه نشته بس ټولو ته موږ طرف نه دعا سلام الله تعالی خوشحاله او آباده ساته او الله مو بس یو دعا وکړو چې الله دې ټولو خلکو دنیا او آخرت پریشانۍ او مشکلات ختم کړي السلام علیکم قاری اسد صاحب تبصره وکړه تاسو څه یې نه الرحیم ماشاءالله مولانا صاحب ډېره ښایسته بهترینې خبرې وکړي په دغه پروګرام دی انشاءالله ملګري راغلي ټول علما کرام چې کوم ملګري دي بس طارق صاحب انوایټ کړي دي او بس انشاءالله پروګرام دی چې انشاءالله دغسې ټول مینې محبت سره الله رب العزت دې مینه اتفاق او اتحاد لري او بس الله دې پکې مخکې انشاءالله خیر واچوي الله دې په خیر عافیت سره دغه پروګرام وکړي او دغه ملګري ته چې کوم دی پوره اجر او ثواب ورکړي چې کوم علماو باندې خوري انشاءالله او پکې چې کوم مسافر دي ټولو ته انشاءالله بل سبا جشن آزادي د پاکستان انشاءالله العزیز ټولو مسافرو ته پاکستان ټول څومره 25 کروڑ 24 کروڑ عوام دي ټول د مو طرف نه جشن آزادي مبارک انشاءالله پاکستان زنده باد انشاءالله العزیز انشاءالله پاکستان پاینده باد ماشاءالله قاری عبدالعالم صاحب تاسو پکې څه نه غواړئ بس اول خو ټولو مسافرو ته دعا سلام ته ډېره مهرباني چې ته موږ ته کیمرا راونیوه او هغه د طارق صاحب دعوت دی ماشاءالله هغې انوایټ کړي یو دلته او الله پاک دې هغې ته اجر عظیم آمین آمین ماشاءالله ټولو دې الله پاک مینه محبت ټول امت یو شان دي لري او بس مو طرف نه ټولو ته دعا سلام السلام علیکم وعلیکم السلام اخر کې به طارق صاحب نه به انټرویو کوو خو فلحال د میلمانه چې دي دې نه انټرویو کوو میزبان به اخر کې پیش بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې وڅوم ټول وروسترو د چې کوم د ویډیو ګوري په جام السلام علیکم او دویمه خبره چې کومه اهم خبره ده موږ ته راغلي یو د سپورټي وړي په کور وي او خاص کر علماء باندې پیسې وخوري نو ځم چې کنه هر پیسې بهتري وي خو پیسې ډېرې بهتري او ورکې نه دي انسان وخوري ځم چې څومره نه کېږي نو په داسې دیندارو کسانو باندې پیسې خوري الله به چې کوم دی هغه پیسو کې برکات اچي دا نه چې په نور ما خوري په نور هم خوري خو خاص کر علماء باندې خوري ډېرې الله چې کوم دی ټول اتفاق بهترینې پیسې هغه دي چې نیک خلک یې وخوري په هغې باندې نیکې کورونه وشي جی قاری عبدالرحیم صاحب سوري محمد رحیم صاحب تاسو سره مخاطب دی پروګرام ته راغلي یو ټول ملګري ماشاءالله ټول علما پورا او بس د پروګرام ابو اخر کې راټینګ راغلي یو خیر سوشه په خیر الله راوستو الله مو دې په خیر بوزي آمین او الله مو دې اتفاق اتحاد برقرار ساتي او الله دې ټول مسافرو ته او دنیا آخرت ښایسته کړي او ماشاءالله داسې پروګرام داسې په کور وي کله نه کله سړی وګرځي او یو بل ته ګپ شپ ولګي هغه ولګي نو ډېره ښه خبره ده او بس ما طرف نه ټولو ته دعا سلام او الله مو آباد او خوشحاله آباد ساته ماشاءالله ماشاءالله مولانا قاری محمد رحیم صاحب تاسو سره مخاطب او اوس چې دی نو زه ویرسمه کلي نامي ګرامي شخصیت چې دو ډېر ستړی دی
ډېر زیات ستړی شوی دی ویني کله کله تاسو په نوست یې هغه ورکه زه په نوست یې انټرویو لکه قاری نثار صاحب بس ډېر ستړی ماشاءالله هغه چې کوم دی مفتي صاحب موږ ته رحمت نظر دی پلار او فرمایلو او نن سبا خو ماشاءالله دې ځون یوسف جان صاحب جوړ کړی دی او دې خپل یوټیوب چینل دی هغه چې کوم دی مخکې شیر کې او غای کې سبسکرایب کې او بیا چې خیره څه پیسې تن روشي نو پیله به دینه دوات دغ کې بونی خورو دا خبره به ته نه کوو خیره یوټیوب کوم ته زه روم یم ښه نو بیا دوست شي دی پوره دی دا یوټیوب د پوره ده خو خلکو ته لکه موږ یو اسلامي میسج ورکونه غواړو په دې په ذریعه زه صحیح ده به اسلامي طریقې سره خورو کنه خیره شه طریقې سره ان شاء الله او بس دا چې کوم دی نن پروګرام دی خیره سره مرګرو او زه پکې په زور روان کړی یم کني ستړی وم خسته کور مو کړی نو نن به چې کوم دی هغه وګورې او خیره سره نن به چې کوم دی تاسو لکه ازمرې او پیلغه به مخکې کتلی وي هغه چې څنګه ابزام وته یي هغه مو ته نو اخ کسي چې کوم دی ان شاء الله نن به مولایون د ګډون مو ته یي خیره سره په زور مو روان کړی یا خو ایویا به په زور راوسکوږي وسره پوه شئ اوسې بیا خیر الله دې خیر الله دې خیر وکړي الله دې ډېر خطرناک انټرویو ورکا نثار صاحب ته څنګه دا یل شي چې یاره مطلب دا ده چې ازمرې او شعر مقابله ده نو شته کنه خیره سره نن بو ته شي چې مدرسې ولګي څومره خیره سره توقات شته په میدو کې ماشاءالله او په خلو کې او په هر شي کې ماشاءالله الله تعالی دې وته صحت ور کې دو چې نو نیک خالق ده او بل چې کوم دی لکه بل ته یو بل غادر کومه مفتی صاحب هغه په وساتت سره چې تاسو په ډمونو کومې پیسې ولې کنه نو برای مهرباني هغه چې کوم دی لکه ویشتنه او سمون ما کوي خیر په علیمون او هغه باندې کوي غاټه خبره دو کنه غاټه خبره دو چې کومه لکه تاسو حرام علول پیسو چې ځون ته کوي چې کنه دوه حرامي دي کالولي دي کنه نو چې کوم ته نه بيدینه بونی سی وی چې دا حرامي دي صحیح شو او چې کومه د نه کوم دی اسلامي په هغه بونی سی نو دا الله ته خواشي پیسې وي ځکه چې کوم دی هغه چې کوم دی شزيونو کې نه خدای ولګي نو زیات تر کوشش دو کوي چې لکه یو خو مشومونه دی پورا شوته دی پورا لکه یو شی تاسو کولو ما سوته لکه تاسو پیسې ولې هغه ته ګوري سبا هغه پیسې ولي صحیح شو نو دا ګټنه چې کومه چې څوک خپل ځون باندې ګټي کنه نو تکړه دي چې څوک دی روپې وولي صحیح شو خو چې یو بل نه فری کې ملوي شي نو هغه به وشتنی تا لکه غوي او بل لکه مو یې کلی کې زړو خلکو ته پاته چې چا په پیسو قبرونه کړی دي خلکو په پیغه کې ویر کې ټوپکو کې ویر کې ډازې به کوي نو ورستو کې اخ کا خدای خیراتونو زکاتونو ته پاغه تکینو نو ادا نشکری ما کوي لکه قادر چې کوم رزق قادر وکي به قدرې ما کوي بس ماشاءالله قاری نثار صاحب پکې خوندورې خبرې وکړې ګاپې مو ولګو نصیحت یې مو کو خو ډېر ستړی دی وټ ملک یې قبضه کړی دی نو دې واجې نه دا تاسو سره په ملوستي مخاطب و اوس مفتي صاحب ته رولو مفتي سمیع الحق صاحب تاسو څه یې نه غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی یم ماشاءالله نن موږ د یو پروګرام په وساتت سره دلته حاضر شوي یو یو ملګري خپل د زړه اخلاص کړی دی یقین اوسه ته موږ خو ډېر دغه نه و په هغې بار اصرار د وجې نه نن الحمدلله موږ دلته الله راورسو دا یو ډېر بهترین کور دی چې دلته کې موږ راغلي یو دا خوراکه هر ځای کې کېږي هر رنګ کېږي هر څنګه کېږي خو دغسې د ملګرو د اتفاق او اتحاد داسې په یوه ځای باندې راجمع کېدل دا کله وي او یقینا چې دا نن ورځ زه وینم ډېره د خوشقسمتۍ او ډېره بهترینه ورځ ده الله رب العزت موږ دغه اتفاق او اتحاد تر قیامته پورې جاري وساري وساتي او بلکې ماشاءالله نن زه ګورم موږ کلي څومره علما قرا دي هغه په یو ځای شوي نو هر چا هر یو کاس خپل فیلډ ولا هغې سره محبت وي او دا موږ په دې باندې شکر ادا کوو چې الحمدلله موږ د علماو سره قراو سره محبت دی الله رب العزت باندې قیامت پرېزم د قرا علماء سره پوسی بلکې حدیث ته چې چا سره محبت وي ماغه سره پوسی نه دلته حاضر شوي او یو ډېر بهترین ماحول دی ماشاءالله موسم هم ښه دی او بس زه به نو مزید تاسو ته څه ویم ماشاءالله ټولو ملګري بهترینې خبرې وکړي او موږ خو یو عاجزانه به دې مخاطب کو نو زه بیا تاسو ټولو شکریه ادا کوم
او تاسو ته بیا هرکلی وایم جزاکم الله خیرا. بس ملګرو تاسو موږ سره اوسئ انشاءالله لږ ټایم کې به د خوړو کار وشي د ورکرم ځای په ځای ناست دي او موږ چې کومه ATM ماشین ده هغه دې ټایم کې موجود نه دی چې راشي یا به مې تاسو سره څو خبرې وکړي بس په ښه ماحول زبردست ځای دی چېرته هم الله تعالی درته خوراکي د پوره چانس ډېر کړي دې ځای روخو کې تو یو ډېر ښایسته ځای دی پاکیزه خوراکای ده او ډېر بهترین خوراکای ده بس ملګرو دا تیاری لګیا ده زمونږ د اډر دا زمونږ هغه اډر دی دا زمونږ هغه دغه باندې کار لګیا دی ملګري لګیا دي ښه مزېدارې طریقې سره د دې تیاری کوي او دا ماحول تاسو وینئ چرته کم ځای ته ولاړ شئ یو کار کوئ چې د ذایقې خوند والی د ذایقې ذایقه والی یو ځل چرته ذایقه والی او بیا چې دی نو ستاسو خوښه ده که راځئ او که نه راځئ خو یو ځل د دې ذایقې ذایقه والی ښه دا چې دی نو زمونږ اډر دی کړایانې کم ځای کې تیار زمونږ اډر بس دا اول د دې مرحلو نه تېرېږي او دا مختلف قسم دغه پراته دي تاسو دې کې ځان ته انتخاب هم کولی شئ زمونږ چې دی نو چې کوم 10 کیلو والا اډر هم ورکړی 10 کسان دي کیلو مو د یو کس په سر باندې دغه کړی دی هغه هم د دې نه خپله ځان دپاره منتخب کړ که تاسو غواړئ تاسو د ځان دپاره خپله انتخاب کولی شئ دا هغه اډري چې دې ځای نه میلو شي یا هغوی چې دی نو دلته کې تیاری کوي د دې نو دا وګورئ چې دا کړایانې تیاریږي او بیا دې نه بعد چې دی نو باقاعده طور سره د دې دغه کېږي دا چې دی نو بس روا دوا دي په پروګرام دی دې ځای کې چې دی نو نورې غوښې او نور خوراک روټۍ وغیره د دې تیاری کېږي دلته کړایانې تیاریږي دا مخامخ او انشاءالله چې کله دا تیار شي تاسو سره به بیا مخاطب کېږي انشاءالله هلکه بس ماشاءالله په انتظار ناست دي د مولایون حضرات علماء کرام مولانا حضرات گرامی چې دا نو باقاعده په انتظار دی او خوان داسې دو کې انتظار نمی خلک یې چې سخت انتظار خلک یې چې ډېر سخت انتظار کنه او خو بعضې سیزونو کې د انتظار کې چې دی نو ریفریشمنټ ډېر وشي ګپ شپ ولګي هغه وشي کنه نو دا پکې لکه ډېر زبردست هغه وي نو بس دا پکې شته دی انشاءالله انتظار دی او بس ناست وي ګپ شپ دی او اجرا ده ناست وي بس یو محفل ګرم شوی دی خیر اجرې ماحول نه وګوره کې پیروه ده ښه مزیدار چې دی نو بوټي دي او بس ټوټونه یې اچولي دي په هغې ناست یو دا ډېر لګولي دي دا ډېر ستړی دی دې ستوماني نه وځي خو چې کله شهرولو بس بیا به یې دې ستوماني وتلی وي په دې به خلا هم به صحیح روشي نو بس اوس خو سره مخکې راغلي یو ډېرې ډېرې غرق شوي یو نن به بیا د غرق کېدو کښتۍ خپله وینې چې څومره په ډوبېدو روانه ده یوان خبره ده کومه خبره مفتي صاحب داسې خطرناک ازماري سره پروته دي که نه دی خو ماشاءالله سم جوړ توړ بو یاره ماشاءالله نه صحیح ده مخکې ده که دې مونځ کوو مولانا ایوي کې چې خوان دی نهته خوان دی نهته اته شپږ کیلو نوره پسې راوړه چې خوان دی نهته
دو چې دی نو دوی ګاپ ماحول لګېدلی دی موږ چې دی نو ATM مشین دلته ناست دی طارق صاحب ته څه نه غواړې بس موږ قارئینو ته سلام کوه بس ټول ښه په انتظار دي دا انتظار ډېر سخت وي یاره بس ماشاءالله 5 کسان بدل یه پلان هست مکیسه دو چې دی نو لینډ تیار دی بس ماشاءالله انتظار دی 5 کسانو پنډې تیارې شوې او بس موږ دې پلیو الله دې دې پنډې مال نثاره الله مو مال امين امين الله دې ټول ما شاء الله دا زمونږ یو خبر دی دغه دی دا زمونږ دویم ما موبایل د ماشین نه دی ماشاءالله حال تشتاغي صراحه ديتا باك چوک صحیح کنه خدای فوقا دو پوت نه تو څه ته پوتي یا ديتا باک شوم کو نه دو پوت دی او مرغوم زه ته کله نه سي نه وځینا فرنٹ ولا شي آه